ته د اپن لار د امن لاره ښودل. موږ چې کښېنو موږ زموږ علما زموږ سپین ږیري پر ږیره لاس راتر کړو شو شکر دی په دین د اسلام. هو دین اسلام دی لیکن پر دین اسلام باندې عمل نشته. موږ بالکل ضد اسلام روان یو. نو د دې لپاره زړه مې غواړي چې ډېرې خبرې وکړم. ولې دا موقع داسې ځوانان داسې مشران کله کله پر یو ځای کږو په کار یې سر سره خلاص وو. چونکې هغه ځای هغه ادرا دا لکه په الیکشن کې د ما سره په دا موټر په شا کښېناست یې کړو. زه له یو جلسې را پورته سوم. ول نواب صاحب ما نه پرېږدي ما وژني. دا الفاظ اوس په لارې ملګرو کې مو وویل. یوسف خان زما شاته ناست وم دا ستا پر سیټ باندې ما سره کښېناستی. ول ما وژني ما نه یې د ده ګناه چې د ده ګناه دا و چې د پښتانه د لوڼي نه د وزیرستان نه د پښتانه د حق دپاره د پښتانه د ناموس دپاره زموږ ځوانان خو په دې خبر دي لیکن زموږ سپین ږیري دا د خیسور مسله چې وسوه. خیسور په وزیرستان کې یو کلی دی. په کلي کې پلار و زوی یوړل ایجنسیانو ملیشې پرته کړل په هغه کې کله کې ونیول او فوجان را روان دي افسران د ده له مور او له خور سره په کور کې هلک څه چې غواړئ ته یې غواړې چې جنرل نیازی سی بنگال ته لاړی. په اول میټینګ کې دا وویل والله اس قوم کو میں ٹھیک کروں گا میں اس کا نسل تبدیل کروں گا. نسل تبدیل کول څه مطلب؟ 1 لک بنګالۍ ښځې په فوج باندې حیا دي وشرمولې. بیا شیخ مجیب وویل چې دا د پاکستان امانت چې زما د پیغلو په نسو کې دی دا درته چشنو ورکم. نن یې هغه چرت په پښتانه ته والی دی ویښ دی تباه کړ راسوي. دا زما خبرې دا ماته ډېره مهنګه پرېوځي لیکن دا زما ذمهواري ده. زه به ټیټه کوم دا بیا زه ټیټه کوم. دا زما ذمهواري جوړوي چې خدای قرآن ته وګورئ تباه کړئ عزتونه مې لله مړي منشي او پلیس او پلانه په کورو درننوځي. پرېږدئ دا د خپل اپس بدۍ بدمرغۍ. ما په جلسو کې ورته ویل دي محمود خان ته مو ویل دي اسفندیار خان ته مو ویل دي مولانا ته په مجلس کې ویلي دي سراج الحق ته مو ویلي دي شیرپاو ته ویلي دي چې ستا پر پښتانه وطن اور بل دی. ستا ووټ بینک دا پښتون دی. تا ته د عزت و احترام اسمبلۍ ممبرشپ دغه ولس درکوي. نن د ولس د عزت نظام روان دی. نن د وطن اور بل دی. نن د ځوانان مري. څه خوند به پر دا سیاست واخلي؟ کم خوند به پر واخلي؟ اوس خو هغه د ګرد صفا جارو یې پر اتر کې ګرد یې راوایسته د اسمبلۍ څخه یې مړه وایست. نو ارادې ډېرې خطرناکې نن ولې منظور پښتون جنازې ته نه راتلل؟ دا د اوس پر لاره روان میډیا ما کاتئ جګړه روان ده هر ځای ملیشې ورته ولاړ دي هر ځای هغه دي جنازې ته خل نه پرېږدي جلسې ته خل نه پرېږدي. پر میډیا باندې بهر میډیا چلوي. دننه هلته یو موټروې باندې یو کیسه وسوه پاکې 2 کوچنیانو زنانو یو سړی پولیس وویستل. ټول د پاکستان میډیا پر لګیا وه.
په شپو تر اوسه پورې. لیکن د پښتانه سره چې هر څومره ظلم جبر کړي د دې یو خبره پر ټوله میډیا باندې بالکل پابندي پر لګېدلې. یا خو کومه دا فیصله ده چې هر بس ځان ختم کوو تباه کوو یې بربادوو یې لکه مغول دغه غفلت کوو، فلسطینیانو دغه غفلت کوو چې نن اسرائیل دغه اسرائیل لکه د اپشن چې په ګر پاکستان کې څه حیثیت لري، دغه اسرائیل په عربو کې د ټول عربو پر غاړه پښاین ایښي. نو دا ټول لیډران ته ما خواستې او ما ورته ویلي چې وکړئ که نه دا ستاسې دوکانونه زیاتره بندېږي، ډېر وخت به دا دوکانونه وچلول پر مختلف نومو، د مذهب پر نامه، د قومیت پر نامه، پر فلاني نامه. دا خلاف ولې پیدا شو چې منظور پښتون په 2 میاشتو کې 28 کلن یا 10 کلن ځوان ولې ویکیوم خلاف کې هر ځای چې خلا پیدا شي هلته یو شی ننوځي، هلته یو بل شی پیدا کېږي. باچا خان 80 کاله 90 کاله دا یې ژوند ورکړی و، 10 کاله په جیلو کې تېر کړي، 40 کاله په پښو په څومره جدوجهد وکړي، خان شهید څومره جدوجهد وکړي چې چا په 10 کاله په جیلو 10 کاله په تبلیغات باندې کوم شی نه واخ کړي. نن منظور پښتون چونکې د وخت د ځوانانو د راتلونکي تعلیم یافته ځوانانو د میډیا ولد ځوانانو دا سوشل میډیا چې دغه کیمرا چې ده دا نن ټولو دنیا ته میسج ورکوي. منظور پر یو میسج باندې په یورپ کې جلسې کولی شي. نو زما مشران ته دا